السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو نن به موږ د فکر پر بنیاد چې کوم نظام راوستونکی دی په ټوله دنیا کې د هغه څلور ګروپ کې یا څلور قدمه دی د مؤمنانو د معاشره لخوا. لکه مغرب لیا ټوله دنیا دا غواړي چې دا کومه شیندلې دنیا لکه ما درته وویل چې تسبیح سپنسای پرې کې او بیا دانی زلو شوندلیس او بیا په لپورې کې د ته بیا پیلې دنیا وي. دا دنیا د یو ان چارټر تر دایره پیلې سوي ده او دا 15 ملکونه یې مالکان دي. اوس د دې پر بنیاد باندې کم نظام راوړل پکار دي چې پر دا ټوله دنیا یو نظام لاګو سي او هغه د عقل هم ني او د خیرخواهي نظام هم وي. نو په دې کې د مسلمانانو له طرفه دا تجویز ورکړی شوی دی چې اول بنیاد بدا کې دا وی چې توحید بوي. لکه څنګه چې الله یو دی نو دا چې په مخلوق کې به یووالی وي د بمخې د برخې منافقات خاتمه بیله معاشره ځه منافقات به ختم د بوام تقوا بی لکه څنګه چې انسانیت په سړی خوندې وي دا چې انسانان پکار دي دا د بمخې د برخې دام نه دي پکار. موږ هم دا د بحال توحید د بحال او تقوا د رایس یعنی موږ په تبلیغان ورونه سی وایي د الله ویاره د الله ویاره سره سی بیا په پزمن کې یووالی او خیرخواهی د خیرخواهی فکر او کردار دی. لکه زموږ په روایتو د حدیثو په کتابو کې راځي چې ته ځان خوښي بل باغه خوښي. نو اوس هیڅوک هم ځان له گمراهی او درواغ او داسې غلط شان او نازغاوري غمونه تکلیفونه سیم څوري شان دي هیڅوک هم ځان نه خوښي. نو دای به بل هم نه خوښي هغه خبري. نو په ټوله دنیا کې به امن قائم وي. د توحید پر بنیاد باندې به نظم و معاونت وي. اوس دا توحید په د نظام کې داسې مثال لري لکه په انسان په ډانچه کې د ملا اډوکي د ملا کینار چې کوم د شاله خوا دی دغه سکایمي وجود به ولیاړو او سکله دا نوی بیا به وجود نړیدلی وي بیا لاس پښې به دغه څنګه په لري. نو دا د ملا اډوکي دا تقوا د صحت دی او د خیرخواهی د فطرت دی طبیعت یې دی. د توحید د یو مخ انسان دا طبیعت دی سیدای د بل سره معاونت وکي د بل سره کار وکي او سکله دا شان په لرا پراسی نو بیا دا توحید د نظم او معاونت ښکاروي. اوس کچیره د ملا اډوکي مثال د ملا اډوکي دی دا د سړی د ملا اډ دی دا اثر دی او دا نور وجود دی. د ملا اډ سچوري مضبوط وي دا سړی اغوري مضبوط وي په دکې څوري استقامت وي په دا سړی کې به غوري مضبوطی اوي. په معاشره کې سکله دا د ملا اډ مضبوط وي لکه دا نو دا معاشره به د غوري مضبوط وي. تاسو که ډیر لري نه ځي پر لسو کال شاته ولاړ سي. سکله په مسلمانانو کې توحید برقرار و تقوا و د خیرخواهی فکر و او نظم او معاونت د توحید پر بنیاد سره کړ نو حالي څه د ټوله دنیا سپر پاور د سټیټ اف مدینه ریاست سپر ملک د ټولو کفارو په نړۍ کې د يهوديانو او د عیسایانو او بلکې تر دغه هم زورورو روم او فارس ځخه مضبوط قوت او طاقت د مدینه ریاست د مدینه حکومت د مدینه نظام د مدینه په نظام کې دغه شان توحید و یوالی و د بمخید برخه ورځ نه خیرخواهی و لځان سره بل سره او د توحید پر نظام باندې پر بنیاد باندې نظم او حکومتونه او تنظیم قائمول. اوس موږ په یو مثال سر خلاصو. دغه مثال قدم لاډ مضبوط وي د انسان مضبوط وي قدم لاډ کمزوري وي د انسان کمزوري وي دا خواچه ته پته لګا. اوس کچیره دا دملا اډ سره لاس هم تړلې دي سر هم تړلې دي ټیکس په او سر او سترګې شان سره تړلې دي دغه سره تړلې دي دا پښې هم سپي. اوس که د ملاډ مضبوطی دا نور اندامونه هم ښه کار کوي
که د ملا اټ کمزوري دا نور اندامونه هم هغسې ښه کار نسي کولی. اوس لکه په اتاره ویډیو کې ما مثال درکړی وه چې هر اندام خپل خپل کار کوي. د لاسو چې څه کار دی هغه کار دی کوي، د پښو چې څه کار دی هغه کار دی کوي، د سترګو چې څه کار دی هغه کار دی کوي، د غوږو څه کار دی هغه کار دی کوي. نور خو تړل له یوه ډوکي سره دي، په یوه سپڼسې پیل دي. نو د پښو څه کار دی هغه کار دی کوي. نو که دوی پر هر شی پر خپل خپل ځای کار کوي، پشته اندر ولاړ شه، پشته ورګي زړه یا نصرآباد اګر شان تشمار که دا هر یو شی د بل د کار په مخ کې رکاوټ نه جوړاږي، نو دغه انسان بجک جوړ وي او پر صحیح لار به روان وي او خپل مقصد به تر ځایه رسولی شي. اوس مثال که ملا دی په ده د ملایي خوندي وي، که استاد دی په ده د استادي خوندي وي، که منیجر دی په ده د منیجري خوندي وي، که چیف اپ آرمي دی په ده د چیف اپ آرمي خوندي وي، یعنی توحید دی پکښې، تقوا دی، خیرخواهي دی، یو دا شان دی پکښې. او که چیرې وزیر اعظم دی په ده د انسانانو حقوق خوندي وي، که قاضي دی په ده د عدالت خوندي وي، انصاف ته خوندي وي. نو که داسې وي قاضي د چیف جسټس وکار ته رالوږي او چیف جسټس د قاضي وکار ته رالوږي، یا چیف اپ آرمي د قاضي په کار کې مداخلت کوي او یا چیف جسټس د چیف اپ آرمي په کار کې مداخلت کوي. سیاستدان په بیروکراسي کې، سیاستدان په اسټابلیشمنټ کې مداخلت کوي، اسټابلیشمنټ په سیاستدانو په کارو کې مداخلت کوي. نو بیا به یو قسم غوبل جوړ وي چې وړاندې به زموږ پر شي باندې غوبل تړلو پر غنمو، نو بیا به داسې غوبل جوړ وي لکه نن په پاکستان ګل کې غوبل جوړ دی. کار یې یو دی کوي بل څه، کار یې بل څه دی کوي یو. نو به هر حال دغه نمونه که ټوله دنیا په دا یوه سپڼسي پیلې دنیا ده او دوی غواړي چې موږ پر دغه دنیا یو قانون نافظ کړو، نو هغه به د مدینې ریاست یا د مدینې سټیټ څخه نقل وهي او عبرت به اخلي چې یووالی دی وي. کاپیر هم دا خوښوي چې سړی د څه نن ویل سبا د مغه ویایي به مخې برخې د نه وي. تقوا دی چې کوم کار په ورزما سي هغه په ده خوندي وي او کاپیر هم دا یایي چې انسان ته خود شی ورکوه، خو اوس په مارانو لړمانو ته هم خوراک ورکوو. اوس موږ تاسې اسلام هم دغه راته وایي چې پر ځناورو به هم ظلم نه کوي، ځناورو ته به هم شکنځا نه کوي، ځناورو باندې به دورې بار راوړي سوري دوی وړل شي. او کفار هم دا مني چې په سړي کې یووالی وي بیا دا معاشره ښه چلېدلی شي. امید دی چې دا زموږ سبق باندې به ستاسو سر خلاصوي. تر بلې ویډیو هم د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.